چې د قرآن ته ضرورت ولې راغی دا یو اهمه مسله ده. قرآن ته ضرورت ولې راغی؟ انسان له خو الله عقل ورکړی، تاسو سره د عقل په بنیاد باندې ځان له ګاډي ایجاد کړل، هوا کې جازونه تاسو والوزول، نور داسې کارونه تاسو وکړل، خپله دنیا چلولی شئ. نو د قرآن ته د وحی ته ضرورت ولې راغی؟ دا یو اهمه مسله ده. نه را دومره بنیادي خبره ذهن کې کېدوئ چې الله د دنیا ته را انسان راولېږه او د دنیا کې د انسان مخدوم ګرځو پرې دنیا کې چې څه دي نو دا د انسان په خدمت یې ولګول، بعضې بلا واسطه او بعضې بل واسطه. وس انسان چې کله دنیا ته راغی نو دا انسان به دوه کاره کوي. نمبر 1 د ده لپاره چې الله څه پیدا کړي نو د دې نه به دی کار اخلي، د ځمکه کې چې څه دي د دې نه به دی کار استعمال کې به یې راولي چې را دنیا آبادی. او دویم نمبر کار د دې انسان په ذمه باندې دا دی چې د دې دنیا د څیزونو نه دی فایده اخلي، نو په دې کې به د الله رضا چې کوم دی نو دا ملحوظه ساتي، مد نظر به یې ساتي چې الله رضا سره په څه طریقې سره استعمال کوم او په څه طریقې سره نه استعمالوم، الله ناراضه کېږي په څه باندې. دا دوه کارونه به انسان کوي. وس دا دوه کارونه انسان چې کوي نو د دې انسان ته د علم ضرورت دی چې د انسان ته خو پته ولګي چې پر ځمکه کې الله څه زما لپاره پیدا کړي، د دې نه فایده په څه طریقې سره والم. او دویمه خبره ده چې په کومه طریقې سره یې والم چې الله په کومه باندې راضي کي او په کومه باندې ناراضه کي، نو دې انسان له د علم ضرورت دی. بیا د دې انسان دپاره د علم الله 3 لارې چې کوم دی د انسان له رایج کړي دي. په 3 لارو باندې دا انسان علم حاصلی. اولنی نمبر علم چې انسان حاصلی نو دا په حواس 5 سره حاصلی. 5 حصه الله د انسان په جسم کې حواس 5 دا ظاهري حواس چې کوم دی نو دا پیدا کړي، په دې سره دا انسان د ډېرو څیزونو علم حاصلی. حواس 5 سری دا قوت باصره دی، لیدل دی، په سترګو سره تر ډېرو څیزونو علم حاصل کړي. دغه شان دی چې کوم دی قوت سامعه دی، اوریدل، په اوریدو سره ته ډېر علوم حاصل کړي. قوت ذائقه دی، سکل دی، په دې سره تر ډېرو څیزونو علم حاصلی. قوت لامسه دی، لاس وروړل یو څیز ته تا تر ډېرو څیزونو علم وشي، ګرم دی، سخت دی، نرم دی. نو دا 5م نمبر قوت شامه دی، یعنې د پوزې په ذریعې سره یو څیز بویول، د هغې تا ته چې دی نو دا علم وشي. دا حواس 5 دي، ډېر علوم انسان پرې حواس 5 سره چې دی نو دا حاصل کړي. خو یو میدان داسې راشي چې هلته کې حواس 5 کار پرېږدي، ځکه حواس 5 میدان محدود دی، دا لا محدود نه دی بلکې یو محدود دی. تر هغه ځایه پورې دا حواس 5 تاله علم درکولی شي، د هغې نه اخوا تاله علم نشي درکولی. لکه مثال به طور باندې زما مخکې ناست دی حمیدالله ته ما وکتل، ما ته پته ولګېده، زما سترګو یعنې قوت باصره علم دا راکړه چې مخکې یو انسان ناست دی، حمیدالله دی. دویم نمبر چې دی نو د خبرې وکړې، زما غوږونو ماله علم دا راکړه چې دی په ژبه باندې روغ دی. دغه شانتې دی یو بهترین عطر لګولی دي. نو ما ته قوت شامه د پوزې بوی ماله علم راکړه چې د بهترین عطر لګولی یا سپری کړی دی. د ده سره ما لاس میلاو کړه، د لاس انتهایي ګرم و، نو قوت لامسه مسه کولو والا قوت ماله علم دا راکړه چې د تبه ده، ځکه لاس انتهایي درجې ګرم دي. دا مختلف علوم ماله حواس 5 راکړه. وس د دې نه اغاړې تر حواس 5 میدان ختم شو. کومه لار چې د علم دپاره الله وله پیدا کړو چې حواس 5 دي، د هغې یو محدود میدان، هغه میدان باندې د دې علم اخوا ختم شو. وس د دې نه اخوا دویمه لار بیا الله کولاوه کې چې د عقل دی کوم ځای چې حواس 5 کار پرېږدي. وس عقل ما ته دا وایي چې د دې حمیدالله مور و پلار شته دی چې دنیا ته راغلی په ذریعې د والدینو باندې راغلی. دا خبره ما له عقل راکړه، دا نه سترګو راکولی شوه، نه ژبې راکولی شوه، نه لاس راکولی شوه، نه قوت شامه راکولی شوه، نه قوت سامعه راکولی شوه، بلکې دا عقل ما ته راوایي. وس د دې نه اخوا د عقل میدان هم یو محدود دویمه لار د عقل و عقل د ډېرو څیزونو علم تاله درکړي، خو د عقل میدان هم محدود، یو ځای داسې راشي چې هلته کې عقل هم کار پرېږدي. نو د هغه ځای نه الله وحی شروع کړي. مثال به طور باندې د حمیدالله دا علم موږ له حواس 5 هم نشو راکولی او عقل هم نشو راکولی چې دی الله دنیا ته څه له رالیږلی، الله د ده نه څه مطالبه دنیا کې کوي، د ده لپاره کم کارونه جایز دی او کم کارونه ناجایز دي. وس حواس 5 دې قسم علومو ته اتیار غورځول نه شو موږ له علم راکولی، نه عقل موږ له دا علم راکولی شو. د هغه ځای نه بیا له ټولو نه اعلی علم شروع شي چې هغې ته وحی وایي. وحی آسماني کتاب چې قرآن کریم دی.
نو اخیری معیار دا چې دی نو دا وحی ده قرآن کریم دی با الفاظ دیگر به زه تاسو سره داسې مثال درکم چې زما د کمیس ته را میک لګېدلی دی د دې میک په ذریعې سره څه حواس خمسو ماله علم راکه چې ما ورته وکتل دا یو تور میک دی دغه شانتې اواز پرېږي خیږي ما ته پته ولګېده چې یاره غوږونو په ذریعې سره چې دا روغ دی دې له ما لاس وروړل داسې نو دا یو سخت څیز دی قوت لامسه ما له دا علم راکه دا ما پوزې له وروړل د دې نه بوی نه خیږي قوت شامه چې کم دی هغې ما ته علم راکه چې دا بدبودار نه دی نه د دې نه خوشبوی ځي نه تې بدبوی ځي څه قسمه بوی د دې نه نه ځي دا علوم ما له قوت لامسه راکړل اوس د دې نه اخوا دا خبره چیرې دا میکه دا پرې پټو کې ښکله ښکري بطور تخم او که دغه شانتې د باران په شکل کې راغورځېږي که دا شرط یو کمپنۍ کې تیارېږي نو هلته کې حواس خمسه د علم ماله نه شو راکولی ځکه د هغې محدود میدان هغه ختم شو د هغې نه وروسته دویمه لار الله د عقل جاري کړې ده عقل انسان ته دا وایي چې دا یو کمپنۍ کې تیارېږي د دې لپاره خپل مزدوراني هلته کې را تیارېږي وس عقل هم سټیمه پورې خو موږ له دومره علم راکه د دې نه اخوا موږ عقل ته یو بله خبره ور واچوله چیرې څه علم خو حواس خمسه راکړی و د دې د رنګ د دې د روغوالي د دې د بوی دغه شان د دې د سختۍ وغیره دغه شان موږ ژبې له ور وړل د دې څه خوند نه نو قوت ذایقه علم راکړه چې دا یو پیکه څیز دی او څه علم موږ له عقل راکړه ای حواس خمسو ای عقل یو دریم علم راله راکوي چې په دې میک باندې زه څه ویمه جایز دی او څه ویمه ناجایز دی څه ویمه حلال دی او څه ویمه حرام دی په کومو خبرو باندې پې الله راضي کوي او په کومو باندې ناراضه کوي دا علم نه حواس خمسه راکولی شي ځکه د هغې میدان ختم نه موږ له د عقل راکولی شي د هغې میدان ختم د هغه ځای نه ضرورت یو دریم علم ته پیش خامخا یو دریم علم موږ له ضروري دی نو چې ضروري دی نو د هغه ځای نه الله تعالی د وحی علوم جاري وفرمیل آسماني کتابونه را جاري کړل موږ ته د قرآن په ذریعې سره پته ولګېده د حدیثو په ذریعې سره پته ولګېده هغه د وحی په ذریعې سره پته ولګېده چې کنزل حرام دی په دې میک کې ویل ناجایز دی دغه شان د ذکر اسکار پکې ویل جایز دی واعظ او نصیحت پکې ویل جایز دی د قرآن درس ورکول د حدیثو درس ورکول د فقه درس ورکول چا د د تسلی خبره کول اذان کول تلاوت کول منځ کول دا ټول پې جایز دی غیبت پې ناجایز دی کنزل ناجایز دی بد ردې پې ناجایز دی دا موږ له نه عقل راکړو نه حواس خمسه راکړو دا موږ ته وحی وښول نو اوس موږ ته پته ولګېده چې ضرورت دا وحی ته و ځکه چې که وحی نه وی نو بیا هغه معیاري علوم چې دی د ټولو نه اعلی علوم ځکه حواس خمسه هم دوکه خوړی شي کله کله ته یو انسان وایي نه او ته بې د بل چا ګمان وکړې هلکه وایي مخکې له راغلی وي ځان دې ننګاره که هغه خو زه نه ومه ستا حواس خمسو دوکه وخوړه کله کله عقل هم د انسان دوکه خوري او اکثر خوري ځکه که عقل دوکه نه خوړی نو دنیا کې څومره عقلا تاسو ګورئ هر یوی په دې مسله کې زما رایې دار بل وی رایې دار پته ولګېده چې عقلونه مختلف دي د چا عقل به دوکه د چا هغه به صحیح یا په یو ټیم باندې اکثرو اوقاتو کې په یو ټیم باندې د یو انسان رای یو او بیا د هغې نه وروسته رای بلي پته ولګېده چې دا یو عقل هم دوکه خوړی شي ځکه دواړه خو نه صحیح کېږي خو څه ټیم به ته صحیح او څه ټیم به غلطې نو عقل دا اخرنی معیار نه دی اخرنی معیار دا وحی ده نو موږ ته پته ولګېده چې د وحی انتهایی ضرورت د قرآن انتهایی ضرورت الله د هغې اعلی علومو دپاره قرآن کریم دنیا ته چې نو دا راولېږه اوس د دې نه یو بله خبره موږ ته واضح شوه چې اکثر متجددین دنیا کې د نوي رڼا خلک د نوي روشنۍ خلک هغه څه کوي هغه قرآن او حدیث همیشه د عقل د لاندې نه کوي یاره دلته خو ساینس یو څه وایي او قرآن بل څه وایي دلته خو عقل یو شانتې تقاضا کوي او قرآن بل څه وایي نه دی عقلي لګیا د توجیحات په دې کې لټوي نو را دومره خبره دله کافي ده چې کوم ځای عقل کار پرېښودی د هغه ځای نه وحی شروع شوې ده وحی آسماني علوم د هغه ځای نه شروع شي چې کوم ځای عقل کار پرېښودی د عقل میدان ختم دی چې اوس عقل کوم ځای کار پرېښودی د هغه ځای نه وحی شروع شوه نو بیا ته څنګه وحی د عقل د لاندې نه کې نو اصیله خلاصه د خبرې ده که ستا په سمجھ کې یو خبر راځي او که نه راځي که ستا عقل پې کار کوي او که نه کوي خو چې وحی ووایي نو بس هغه مسله هم هغه شانتي ده خو هغه ستا عقل پې کار ورکه او کوي پې ورنکه ځکه ستا عقل چې په کوم ځای کې احتیار غورځولې وحی د هغه ځای نه شروع شوې ده نو بیا دغه وحی ستا د عقل د لاندې کول دا یو مشکل کار دی نو ضرورت قرآن ته چې کوم دی نو دا په دې وجه باندې پېښ شه الله قرآن دنیا ته راولېږه